بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. په نن ویډیو کې زموږ د یو سوشل پرابلم د مخامختیا والا یو څو خبرې ستاسو په مخامخ باندې اقدم. د عمران خان په دوري حکومت کې یو ښه پالیسیانو کې یو سیز د صحت کارډو او دغه سیز اوسه پورې د هغوی په حکومت کې کیش کیږي او د هغه په حکومت کې چې څوک هم یادوي نو هغه صحت کارډ یادوي چې صحت کارډ د خلکو او د ځپلي شوي قوم دپاره دا یو قسم له د نعمت په تور باندې اوسه پورې الحمدلله استعمالیږي. خو په دې کې لږ څه قباحتونه دي، د هغې په باره کې لږ یو څو خبرې کوو چې د هغې قباحتونه ستاسو په مخامخ باندې اقدم. څه نه زه پخپله لکه فزیکلي طور باندې خبر شوی یم او پخپله هم راسره څه په بعض ځینو کې څه بیډ ایکسپیرینس زما شوي دي او هغه ماته مخامخ راغلي دي. یو دویم غواړو دا چې لکه د په باره کې چې دا کمې پروپیګنډې کیږي چې د وضاحت د حکومت د طرف نه د حکومتي وزراء وکړي چې یاره صحت کارډ بند شو یا صحت کارډ باندې پابندي ولګېده یا په څه ځینو کې صحت کارډ اوس استعمالیږي. نو د یو مسله جوړه کړې ده او عوامو ته اکثر له د اویرنس وي نه، نو هغې اجزانانو همدغه سوچ کوي چې یاره بس په عمران خان حکومت ختم شو په وفاق کې نو بس صحت کارډ هم ورسره ختم شو. یو خو په دې ویډیو کې تاسو ته دغه یو گزارش کوم چې صحت کارت ختم نه دی، صحت کارت قایم دی او په صحت کارت باندې اوسه پورې علاج کیږي. په بعض اسپتالونو کې د صحت کارت والا ته بعض داسې ایشوز کریټ شوي وي او یا هغه مس یوز شوی دی یا هغه اسپتال والا چې کوم دی هغه مس یوز کړی دی یا په هغې کې څه داسې ټیکنیکل فالټس راغلي دي چې هغه د ټیکنیکل فالټس د وجې نه هغوی په هغې باندې بین لګولی دی، بیا د صحت کارت والا د محکمې د طرف نه په هغې باندې بین لګېدلی دی. نو هغه ځای کې صحت کارت نه استعمالیږي او هغه ځای کې صحت کارت قابل استعمال وي نه، صرف په هغه خاص اسپتالونو کې چې په کومو کې دغه مسلې دي. یو خو دا خبره کلیر شوله. دویمه خبره چې په صحت کارت کې اکثر له چې بعض کم څیزونه شامل دي په هغې کې دا بعض اسپتالونو کې چې کوم هغه استعمالیږي او هغه استعمال خلک یو قسم له مونږ به دا ووایو چې مس یوز کوي، هغه په غلطه طریقه باندې استعمالي. لکه په هغې باندې د داسې قسمه علاج چې کوم باندې د کمپنیانو طرف نه د کمیشن خبره پکې راشي، نو ډاکټران دا سوچ کوي اکثر لا چې یاره بس په صحت کارت باندې علاج دی، پیسې خو چونکې په دې کس باندې دي نه او دا په ده باندې څه برډن نه جوړوي نو راشه پو کې ووخه او چې څنګه قسمه بوج پې ورچوي نو ور واچوه. خو هغه بوج کوم زمونږ هم په حکومت باندې راځي، نو حکومت د چا دی هم زما او ستا دی، د هغې دا ټیکس دا پیرس چې کوم یو هغه خو مونږ یو، زمونږ د جیب نه دا پیسې وځي. نو مونږ له پې خفګان پکار دی، مونږ له یو سهولت الله پاک راکړی دی، نو دی سهولت چې څوک هم غلط استعمال کوي نو د هغې دپاره اواز اوچتول پکار دي. په بعض اسپتالونو کې د یو سیز ضرورت نه وي او هغه سیز چې کوم دی هغه په هغې په صحت کارت کې استعمال کی، نو د دې په باره کې صحت کارت والا په دپاره پکار دي چې په هغې باندې نظر وساتي. لکه زه به تاسو ته مثال د سټنټ درکمه، د زړه د انجیوګرافي کې چې کله پته ولګي چې په کومو رګونو کې بندیز دی یا په والونو کې څه مسله ده یا په کوم ځای کې سټنټ ضرورت دی او هغه سټنټ په هغه رګ کې ضرورت دی چې ولګي، نو بعض ډاکټرز داسې دي چې هغه الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي چې هغوی ته آخرت نه وي یاد او هغوی دنیادار وي، نو هغوی د یو سټنټ په ځای باندې د دوه سټنټو په ځای باندې درې صرف او صرف د دې دپاره د بل کس ته بدن ته ورکوز کي چې هغه خپل کمیشن دپاره چې په هغې کې د هغوی هغه خپلې پیسې وي، چونکې هغه پیسې په صحت کارت کې وي نو په هغه مریض خو بوج را نشي، خو په حکومت خو بوج راغی. نو حکومت د چا دی؟ حکومت خو هم زما او ستا دی. نو داسې قسمه مس یوز چې کوم دی هغه په صحت کارت کې کیږي. نو د دې لپاره زما دا خواست دی د دې ویډیو په توسط باندې چې تاسو چې کم اختیارمند خلک هم دي او هغوی زما آواز اوري نو په دې باندې لږ سوچ وکړئ چې داسې قسمه خلک چې کم هغه مونږ ورته کالي بیډې وایو چې د معاشرې ناسور وي او هغه پروفیشنل خلک دي خو بس استعمالیږي داسې او وخویږي د حرص او د لالچ په هغه تمه باندې، نو داسې خلکو مخنیوي پکار دی. بل یو گزارش دا کوم چې د صحت کارت کې بعض سیزونه شامل نه دي، لکه په دې کې اوس د سترګو علاج شامل نه دی، په دې کې د غاښونو علاج شامل نه دی. نو واکمند او اختیارمندو ته دا خواست چې دا بعض بیماریانې او دا بعض بیماریانو په باره کې چې کوم علاج دی کې شامل نه دی نو هغه دې پکې شامل کړي شي. او بل گزارش دا کومه
چې د باز د هارت پیشنټ والا یا د هارت پیشنټ نه علاوه د جګر والا یا د ډایلایسس والا یا د سترګو والا یا د داسې بیماریانې چې کوم د انسان سره تر د اخره پورې د مرګ پورې وي لکه شوګر شو بلډ پریشر شو دې دوایانې ډېرې زیاتې ګرانې دي. نو زما غوږونو ته خو داسې خبرې را رسېدلې وي د عمران خان په حکومت کې چېرې هغه د صحت کارت په شکل باندې داسې څه یو کارډ رایستل غوښتل او یا داسې څه منصوبه وه په پایپ لاین کې وه چې هغه دا دوایانې خلکو ته فری کولې او چې بیا به دا دوایانې په مخصوص ځینو کې تا ته فری میلاوېدلې خو چونکې هغې حکومت پاتې نه شو خو هغه لاړل هغه خبره خو ختمه شوله خو اوس په دې باندې گزارشات دي چې را د دوایانو په باره کې هم سوچ وکړي شي ځکه چې ډېر خلک بې وسه وي هغوی دا وس نه وي د هارت پیشنټس والا یا دا نور بیماران ما کم یاد کړل یا د شوګر والا یا د بلډ پریشر والا د دې دا دوایانې ډېر زیات ایکسپنسیو وي هغه هغوی واره نشي کولی چې هغه د میاشتې ځان له والي ځکه چې د میاشتې کم از کم د 5,000 د 7,000 روپو دوایانې وي او نن سبا چې کم د مهنګایۍ هغه دور روان دی او د مهنګایۍ چې کم هغه شور روان دی په دې کې د غریب سړي او د متوسط طبقې والا وس نه کېږي. نو دغه دپاره هم که سوچ وکړي شي نو هغه به ښه وي. بس د ډاکټرانو چې کوم دا حرکات دي د دې د بندیز دپاره هم سوچ وکړي شي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.